نو یو زنانه جاړي نو صحافي ترې نه تپوس کوي وجه څه ده؟ وایي د دې کور کرایي په موږ شاټ شي، د دې کور مالک بدبخته راشي، د هغې په بدله کې ما سره بدکاري وکړي. قسم په رب العالمین اول به موږ مولیان او الټه راځوړند کړي، یاد ساتئ بیا به ورسره دا مقتدیان او الټه راځوړند کړي. دا زنانه زما عزتمندو دا زموږ او ستاسو د لاسه دې حالت ته لاړې. دا نن چې فحاشینې عام شولې، نن عریانینې عام شولې، نن په سوشل میډیا باندې یوه ډمه راځي او هغه ډمتوب کلې عام لګې دی څرګند، هغه خلکو ته ښه لګیا دی او په فحاش لباس کې راځي. نو لاندې وګوره چې دا شیر شوی څومره دی، لاندې وګوره چې دا لایک شوی څومره دی، لاندې کمنټونو کې وګوره همدې پښتنو ورله سپورټ ورکړی دی، همدې مسلمانانو مخکې کړي. بدکاره ښځه نن تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ، نن گیر چاپیرا زما عزتمندو دا د بدکارۍ اډې تاسو ته ښکاري. تاسو محلې ته یو بدکار ښځه راشي، خلک راجمع شي، دا ګورې زموږ دا کلی وطن بدناموي، علاقه بدناموي، کورونه بدناموي. نو چې شرموې او زما عزتمندو د هغې بېعزتي کوو او په هغې باندې راغونډېږو، کلی وطن او دنیا پې خبرو. نو دلته اول د دې خپل مسجد امامانو نه زه ګیله کوم، بیا د حاجي صاحبانو نه ګیله کوم، بیا د امیر صاحبانو نه ګیله کوم، بیا د دې ټولو مسلمانانو نه ګیله کوم چې تاسو موږ له پکار دي چې زموږ او ستاسو زنانه هغه بدکارې ښځې کور ته لاړې شي او دغه زنانه ورسره کښېني چې خورې وایه ستا څه مجبوري ده چې ته دا خپل عزت خرڅې. هر انسان د ډېرې مجبورۍ د لاسه هغه بدکارۍ ته لاس واچوي. نن دې زنانه دې بدکارۍ ته ولې لاس واچولو؟ د هغې خاوند وفات شولو، بچي واړه دي. نو زما محترمو څه کول پکار دي؟ دا زنانه دا دې بدکارۍ اډې ته لاړې شي، د مولانا صاحب ښځه اول نمبر کې، د مقتدیانو ښځې ورپسې وي، هغه کور ته لاړې شي. په کوم کور کې چې زما عزتمندو دغه بد عمل کېږي، دا بدکاري کېږي، نو هغه کور ته لاړې شي، هغه زنانو نه تپوس وکړي چې یاره تاسو ته څه مسله ده، څه مجبوري ده، او به تاسو ته خپله مجبوري بیان کړي چې خورې زمونږ خو نور داسې څه لاره نشته، نم سړي شته او نم د ګټې وټې شکم دی څوک شته. نو دی به ورته څه وایي چې زمونږ د خاوندانو دومره دومره تنخواګانې دي، د خپلو هغه تنخواګانو نه 2000 روپۍ په ماه. ښه خورې ته به ورله څومره ومنې؟ 1000 روپۍ په ماه، 3000 په ماه، د میاشتې به ورله 15000 زه ورکوم، 2000 به ته ورکې، 4000 به ته ورکې. زما او ستا پیسه کېږي په 1000 روپو، زما او ستا د میاشتې څه کېږي چې دغه خلکو خېټو ته لاړې، د یتیمانانو خېټو ته لاړې، زما عزتمندو دغه پیسې د کونډو رنډو خېټو ته لاړې او د هغې عزت زما عزتمندو برقرار پاتې شو. نو په ایمان وایي الله به څومره خوشحاله شي، الله به څومره خوشحاله شي. دا بدکارۍ به ختمې شي که ختمې به نه شي؟ پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی اولین او آخرین د قیامت په ورځ به راجمع کړي او هغې ته به وویلی شي، داسې به وویلی شي چې د لرې نه لرې خلک به داسې واوري لکه څنګه یې نږدې نه خلک اوري. هغې ته به وویلی شي ای خلقو د کله نه چې تاسو ما پیدا کړي وئ هغه وخت نه واخله اوسه پورې تاسو لګیا وئ، تاسو افعال کول، اقوالم کول، او زه خاموش وما، زه څه وما؟ زه نن تاریخه پورې خاموش وما. بېشکه چې ستاسو عملونه به ستاسو مخې ته پیش کړلی شي، ستاسو اعمال ستاسو مخې ته به پیش کړلی شي. الله رب العزت په خپلو بندګانو ته فرمایي چې یو اعزاز ما تاسو له درکړی، یو نسب ما تاسو له درکړی، یو معیار ما تاسو له درکړی او یو تاسو د خپل ځان نه را جوړ کړی. زما هغه معیارم وغورځولو، زما نسبم وغورځولو. ما درته وویلي چې ما ته نږدې او ښه انسان هغه دی کم چې زمانه یریږي. الله پاک فرمایي کم چې د ما نه یریږي، د چا په زړه کې چې د الله یره وي هغه ښه انسان دی او الله ته نږدې دی. او تاسو څه وکړو؟ تاسو هغه نسب وغورځولو، تاسو دا خبره شروع کړه چې پلانکې د پلانکي نه مالداره دی، پلانکې د پلانکي نه مالداره دی، هغې له دومره مال ورکړی، د هغې نه هغې سره مال زیات دی. په دې خبرو کې اخته شوئ. زما محترمو الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې
دی خلکو ته وفرمایي چې نن بس تاسو نسب زه غورځوما لکه څنګه په دنیا کې تاسو زما هغه معیار غورځولی و. اعلان به وشي متقیان خلک چرته دي، د الله نه یریدونکي خلک چرته دي. هغه خلک یو ټولګی به راوستلی شي، هغې له به یو جنډه ورکړلی شي، خپلې ټکانې طرف ته به روان شي، بې حسابه بې کتابه به جنت کې داخل شي. بے حسابه بے کتابه په جنت کې داخل شي. به کم خلق وي هغه به د الله نه یریدونکي خلق وي. نو اوس راځم عادتي شرابي چې زما محترمو دا د دې خپلو عادتونو نه نه روکاو کېږي، دا شراب په دې حالتو کې دله مرګ راغی چې دا عادتي شرابي و او دله مرګ راغی. زما عزتمندو د قیامت په ورځ به د غوطا نهر اوبه به الله رب العزت په دې شرابي باندې څکي. دلته تپوس کېږي چې دا غوطا نهر دا څه شی دی، دا څنګه اوبه وي؟ ورته به وفرمایلی شي، ورته وفرمایلی شو چې دا هغه اوبه دي چې د بدکارو ښځو د شرمګاهونو نه راوتي دي او زما محترمو د هغې بدبو به دومره خطرناکه وي چې جهنمین به د دې بدبو د لاسه پریشان شي.